وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. لومړی خو تاسو ټولو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تلپاتې او نه هېرېدونکو تحفه به تاسو ته به ډالۍ وکړم، یعنې یو ډالۍ به تاسو ته به پیش کړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د هغې نه بعد څنګه تاسو پوهېدئ چې د 1429 اسلامي کال اولنۍ لومړۍ میاشت محرم الحرام چې په دین اسلام کې او په تاریخ کې ډېر زیات حیثیت لري او اهمیت لري او د څلور مهمو او ارزښتناکو میاشتو کې حسابېږي ده. ګران مینهوالو، ګران مسلمانانو، موږ باید خپل یعنی ځان ته چې کوم محرم الحرام دی دې پېژندنه داسې ونه کړو چې دې کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم المسیح شهیدان شوي وو. که موږ چېرته د اسلام په تاریخ باندې لږ شانتې رڼا واچو نو په دې ورځ باندې محرم الحرام چې کوم 10 ورځ ده یعنې چې عاشورا هم یادېږي یا 10 محرم هغې باندې نور داسې ډېر هم واقعات شوي دي. یعنې په دې 10 محرم باندې عاشورې باندې ځمکه او اسمان الله پاک پیدا کړی ده. اولنی ځل لومړی ځل چې باران وشو په ځمکې باندې هغه 10 محرم و. لوح او قلم چې کوم دی هغه هم الله پاک په 10 محرم باندې پیدا کړي دي. دا ځمکې شوه، دا سیندونه شول، دا غرونه شول، دا ونې شولې، دا هم الله پاک په 10 محرم باندې پیدا کړي دي. آدم علیه السلام الله پاک په 10 محرم باندې پیدا کړی. نوح علیه السلام چې کومه کشتۍ وله هغه چې کله په جودي غر باندې ودرېده نو هغه هم 10 محرم و. نوح علیه السلام 900 کاله خپل قوم ته تبلیغ یې وکړلو، چې کله قوم یې نافرماني وکړله الله پاک په عذاب راولېږلو، ځمکې نه پې اوبه اوچتې کړې او د اسمان نه پې باران وکړلو. او چې کله نوح علیه السلام ته الله پاک امر وکړو چې ته یو کشتۍ جوړه کړه، نو هغه کشتۍ بیا 6 میاشتې او 10 میاشتې او 6 ورځې، مطلب چې 6 میاشتې او 10 ورځې په مکه په سیند کې تاوېدله راتاوېدله. خو بیا چې کله له هغې نه بعد جودي غر یعنې اوس چې په ایران کې دی هغه چې کله راښکاره شو نو په هغې باندې بیا د هغې کشتۍ ودرېدله د نوح علیه السلام. نو هغه هم 10 محرم ولو. ادریس علیه السلام ته چې الله پاک لوړ مقام ورکړلو نو هغه هم 10 محرم باندې ورکړلو. داود علیه السلام چې کوم لغزش ولو هغه هم الله پاک په 10 محرم باندې معاف کړو. سلیمان علیه السلام ته چې الله پاک بادشاهي ورکړه هغه هم 10 محرم باندې ورکړله. ابراهیم علیه السلام ته چې الله پاک د اور نه نجات ورکړو هغه هم 10 محرم ولو. یونس علیه السلام ته چې الله پاک د مړي د خېټې نه نجات یې ورکړو هغه هم 10 محرم ولو. موسی علیه السلام ته چې الله پاک د فرعون د ډلې نه د فرعون د لښکر نه ورته چې نجات یې ورکړو هغه هم 10 محرم ولو. عیسی علیه السلام ته چې الله پاک یعنی اسمان ته ویښې جوړو هغه هم 10 محرم ولو. نو موږ باید د دې یعنې څومره چې واقعات په دې مقدسې ورځ باندې شوي دي دې ورځ باندې موږ ته 2 کارونه پکار دي. اول روژه نیول او دویم په خپل چې کوم خاندان زموږ چې کوم کورنۍ ده په هغې باندې خپل وس مطابق ښه خوراک کول، ښه کالي ورته اغوندله او پراخ خرچه کوله. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي فرمایي چې چا چې په 10 محرم باندې روژه یې ونیوله نو د هغه به د تېر شوي کال چې څومره ګناهونه دي څومره ګناهونه دي هغه ټول به معاف شي. او حضرت احمد بن میسره رحمت الله علیه دا وایي چې موږ دا تجربه هم ډېره زیاته کړې ده چې وایي څوک په خپل کورنۍ باندې وایي ښه پراخ خرچه وکړي، ښه ښکلی خوراک وکړي او ښه کالي او ښه لباس ور واغوندي نو هغوی باندې به الله پاک یعنې هغه سړي ته هغه کس ته به الله پاک به د دې ټول کال کې به یعنې د ټول کال به ورته د داسې د دې نه یعنې ښه خرچې توفیق به ورته ورکړي. نو موږ باید دا کارونه وکړو او ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د الله په امان اوسئ.